یو بل بنده دا تپوس کوي چې کوم خلکو باندې سلام اچول منع دي، چاته سلام کول نه دي پکار. کم بنده چې د جواب ورکولو نه عاجز وي، یعنی د سلام جواب کولی نشي، وعلیکم السلام ویل نشي، حقیقتا عاجز وي، لکه یو بنده په خوراک سکاک کې مشغول دی نو دی جواب نشي کولی، نو دته سلام مکوه، دی وخت کې سلام کول منع دي. یا شرعا عاجز وي، لکه یو بنده په مانځه ولاړ دی، یا بانګ وی، یا اقامت کوي، یا ذکر کوي، تلاوت کوي، یا د دینی علمونو تعلیم او تعلم کې مشغول دی، خپل سبق چانوي یا بل ته سبق خي، نو دی شرعا عاجز دی د جواب کولو، نو دی وخت کې به ورته څوک سلام نه کوي. دارنګې قاضي چې په مجلس د قضا کې ناست وي، فیصلې کوي، نو مدعی او مدعا علیه دی سلام نه کوي. په مجلس د قضا کې فریقین دی سلام نه کوي. پیغلې زنانا چې هغه پردی وي، خور مور لور وغیره نه ده، غیر محرم زنانه دي، نه هغې ته سلام کول منع دي. یا یو بنده بے حجابه او بے پردی وي، نو دتم سلام کول منع دي. یا بنده او دسماتی ته ناست وي، که وړوکی او دسماتی که لوی او دسماتی، نو دتم سلام منع دی. او دارنګې تاش وغیره چې څوک کوي، شطرنج تاش وغیره، په دې لوبه کې مشغول وي، نو دتم سلام منع. او هغه سړی چې هغه د خپلې بیبي سره په خبرو اترو مشغول دی، نو دته هم سلام منع دی. که دې صورتونو کې چا سلام وکړو، نو د سلام جواب ورکول واجب نه دي.